حضور پاک کو فرمائے کہ فیہ نبأ من قبلکم وخبر من بعدکم وحکم بینکم وهو فصل ولیس بالحزل. حضور پاک فرمائے دا قرآن افسانہ نہ دا لیجنڈ نہ دے دا فکشن نہ دے دا سٹوری اسطورہ نہ دا اساطیر الاولین نہ دی دا چا ڈکٹیشن و دا چا املا نہ دا. قرآن کریم پر فرمائی وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملا علیہ بکرتا و اصیلا. اللہ تعالیٰ فرمائے دمکی دی کمقلتو گورا. سید قرآن متعلق کوئی اساطیر الاولین سوئی اساطیر الاولین. اساطیر دا جمع دا اسطورہ علی زنت اعجوبہ و اسحوکہ. اسطورہ پر لغت عربی کوئی فکشن تھا یا لیجنڈ تھا یا دا سے واقعہ کہ حقیقت سر اس تعلق نہیں لے کر افسانہ نگار کی افسانے لکھی. وہ سر افسانہ چرتا واقعی جواب رکھوئی جی بس داغی اخفل تخیل و امیجینیشن بھی داغی اخفل خیال و امیجینیشن بھی یا واقعہ فرضی پا اخفل ذہن کی جوڑا کری دو رکھت کتاب افسانہ ہوئی. نباہ تقدیر اللہ تعالیٰ فرمائی کہ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہ تعالیٰ فرمائی کہ مشرکین مکہ دا قرآن متعلق خبر کئی اساطیر الاولین دڑوان دے نو خلق و افسانی دی دا زان جوڑی مفروض کسی دی. عجیب دا زان جوڑی مفروض کسی دی او دے پیغمبر تا سنگ یادی دی ورپسی دا غوی الفاظ اللہ نقل چھے اکتتبہا دائنو فرمائل چھے کتبہا دائنو فرمائل کتبہا اکتتبہا دا اکتتبہ دا ماضی سیغہ دا کم باب دا افتعالا او کل باب افتعال کے دا استفعال خصوصیت بھی باب افتعال کے کل دا استفعال خصوصیت استکتبہا پچائی لکلے دا افسانہ دا پیغمبر پچا ذکر پخفل اخواہ غریب لکلم نورتل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا لکلم نورتلم لستو بقارئن یا ما انا بقارئن زخلوستون کے نیم نمی استاذ کا تلے نمی کلم کا تلے نمی کاغذ کا تلے نمی تختہ کا تلے دا نمی مدرسہ کا تلے نمی اسکول کاری یونیورسٹی کا تلے دا. حضور پاک جبریل امین تا دا جواب ورک اور دی وجنا کم خطونه چ بے لکل بادشاہانو ته بے لکل یا معاہدے بے لکل پخپلو کاتبینو بے لکل زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت علی بن ابی طالب یا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضوان اللہ علیہ مجمعین. دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام خصوصی کاتبانو حضور علیہ الصلوۃ والسلام باغی بان لکل کول غیب باندے ناغی سووے. وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها دوی وی داد زوان دے خلقو دا زان جوڑے کرے افسانی دی اکتتبها دا زان دا پارا دی ڈیمانڈ کرے دے چابان دے زان دا پارا لکلی دی خجی نو اس چابان دے خوی اولی کلے خو دے خو پخپل لستون کے امن دے نو بیائی لولی سنگا نو وخوا خلق فدی حوالت ٹیلنٹڈ انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. شیخ صاحب شاہ منصور وی اللہ تعالی رسول پاک تو وی چې ګورا کله تا کاونټر کوي نو څومره عقل مند خبرې کوي خو ځان له دومره د خره ځامن دي چې په بوت کې په خدای کې فرق نشي کولی. ورته انظر کیف ضربوا لك الامثال دی ته وګوره چې کله تا کاونټر کوي استا مقابله کې خبره کوي څومره ټیلنټډ کوي څومره په ارګومنټس کوي هر خدشا اگے تلار بندے کی دے خبر بانے زمونگا سے اعتراض و آبجیکشن نشی. واللہ تعالیٰ فرمائی فضلو زان لدمرا دخرز آمندی فلا یستطیعون سبیلا چی پا خدای کے اوپا حبل کے ام فرق نشی کولے پا خدای کے اوپا لات کے ام فرق نشی کولے پا خدای کے اوپا گٹا کے ام فرق نشی کولے. فضلو فلا یستطیعون سبیلا. عزیزان نوے اساطیر الاولین اکتتبہا فہی تملا علیہ بکرتا و اصیلا. بیا سباو بیگاس خاص کسان دی پیغمبر تداغے ڈکٹیشن ورکی یو خاص چپٹر ہوتا ڈکٹیٹ کی نو دے بیا مرگرو تو ماتا مخامخ کی نہیں نن ماتا خدا دا 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 ویلی دی. پار تقدیر حضور پاک کو فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم کہ فیہ نبأ من قبلکم وخبر من بعدکم. دا قرآن کریم دا تاسو دروان دے خلق دا ہوئی بیان در تکی وخبر من بعدکم دا تاسو نرست سحالات را دا غی اطلاع در کئی انفام کئی وحکم بینکم دا دا تاسو دا پار نظام دے وہو فصل لفظ مصدر دا مبالغتاً حمل کرے دے پشاند زیدن عدلن وهو فصل شيء مطلق ذکر شي صرف شي کی
فرد کامل ته کېږي او مصدر چې حمل شي په ذات باندې بیا صرف څه ته کېږي لکه چې د سړي ټرانسفارمیشن شوی دی زید عدل یعنی زید دومره عادل دی لکه چې د فزیکل او میټیریل باډي ټرانسفارم شوی د عدل او جسټس ته یعنی چې دې سوای د عدل او جسټس ته بل خبره نه پوهېږي نیچر بدل شوی دی الله تعالی فرمایي پیغمبر علیه السلام وایي وهو فصل دا قرآن کریم قول فیصل دی او قول فیصل کے دل داسی دی کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہے دا پائی پائی کی اوب کی حلال حلال کی او حرام وهو فصل وليس بالهزل فرمائی من اخذ به نجا چې چا دا قرآن کریم مضبوطیا سره ونیسه نجا د نجات موندو ومن حکم بی عدل چې چا دې باندې نظام ریاست او حکومت قائم عدل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ هو فصل وليس بالهزل دا قرآن کریم قول فیصل دے وليس بالهزل دا افسانہ نہ دا لیجن نہ دے دا مسخرہ نہ دا جوک نہ دے دا سپوز نہ دے کہ فرض کا کدا سی وشو یہ فرضیات تو میں نے خبریں نہ کہی بے پا حقائق کو مبنی خبریں کہی من اخذ به نجا ومن حکم به عدل کہ چا نظام حکومت پا دیکھو تو استواک دے عدل تا ورسید ومن حکم ومن عصم به فقد هدی الى صراط مستقیم کہ چا دا قرآن کریم مضبوطیا سرونس فقد هدی الى پیغمبر علیہ السلام داونو فقد اهتدا الى صراط فقد هدی رستنا چا پشک دے طرف تا کہ په صراط مستقیم دی روان شي لکه سړی ته چې رستو انجن لګي ا درستو نه پشکه پیغمبر فرمای صلی الله علیه وسلم چې دا قرآن مضبوطیا سره ورسا یو نیچرل پاور د الله طرف نه متا پشکه او صراط مستقیم باندې رواني او چې د الله سپورټ در سره شاته بیا رسول د خدای الله نه اړولې لیک تیز وای بیا رسول د خدای الله نه اړولې نشي نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمایل چې ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما ما تاسو دو شیونه پرې خود کدامو مضبوطیا سره ونیول گمراه بنشي ډیویټ بنشي منحرف بنشي د الحاد او تزندق شکار بنشي یو د الله کتاب او دویم وسنتی بل زما حدیث او زما سنت چې دا د قرآن کریم انټرپریټیشن دی دا د قرآن کریم ایکسپلینیشن دی دا د قرآن کریم کومنټری ده عملی او قولی کومنټری عملی او قولی قرآن کریم توثیق کوي فرمایي والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى اللہ فرمائے زمارے پستور قسم وی اذا ہوا چې دې کله کته پریوزی هوا یهوی فکانما فتخطفه الطير او تهوی به الريح في مكان صحيح تهوی به الريح چې دې نه اوچت کې او بل ځای ورغورځي نو هوا یهوی په معنا ده ورزیدو یا کتراتلو والنجم اذا هوا زمارے قسم وستوری بانے اذا ہوا چکل دے ڈوبیگی او کترازی ما ظل صاحبکم وما غوا اللہ تعالیٰ فرمائی ما ظل صاحبکم ندا استاس پیغمبر جاہل دے وما غوا او ندے زدی دے ندے جاہل دے کل سڑے خبر کئی پا جہل اکلے کئی پا زد کلے کئی پا جہل او کله کوي بلدی ایروګنٹ ورته انګریزي کې ورته ایروګنٹ اپوزیشن فار دی سیک اف اپوزیشن چې د تاسو مخالف ته ځکه تاسو خوښ نه یې نو که تاسو خبر هم کوي دی وای دا غلطه ده نو وی فرمایل الله چې نه دا دواړه صفته د پیغمبر کې نشته نه خو دې جاهل دی چې تاسو مخالفت د جهالت بنیاد باندې کوي نه تاسو سره سبوغز دی چې تاسو د هر خبرې لپاره قسم کړی چې دام ناروا دی او دغم ناروا دی او دغم ناروا دی نه تاسو د بلا ډیرو قوانینو د توثیق وکړو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اهل مکه نه تاسو وکړه ګمنام مرګ چوشي څنګه مرګ ګمنام مرګ مړ پروت په لار کې د شپې شوه دی د زخم آثار په مشته په ټوپک لګېدل دي په تماچا لګېدل دي په توره لګېدل دي څه لګېدل په توره قاتل نه معلوم چې چا قتل کړی دی چا قتل تاسو په کې ویلې باب القسامه بخاری کې مو ویل کتاب القسامه کتاب القسامه حضور علیہ السلام اهل مکه نه تاسو کو وې داسې قتل کې بیا تاسو څه کوي ای ورته جستانی کو عبد المطلب حضرت عبد المطلب چا زمونږ چیف داغه قانون دا و چې په داسې قتل کې د مقتول وارثان به راوغوستل وې تاسو چا باندې داویداری چا باندې داویداری هغه په ماحول او سراوندینګ کې کسان د سرم چې زمونږ لغونډي
اگر چې د مرګ خو نه وخو سلک خړواله مو ورسره شته دی فلانی سره هم زمونږ لغوندې طبیعت شوبې مریدی باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وی نو بیا ویګستانی حضرت عبدالمطلب با خلکو له قسمونه ورکړل او درې جملې به ورته وی ما قتل کړی نه دی ما قتل کړی نه دی زه د قتل په سازش کې شریک نیم زه قاتل نه خبر نیم نه قاتل پیژنم نه ما قتل کړی دی نه د قتل سازش کې شریک یم په دې درو خبرو به دې ټولو ته قسم ورکړ دا اوس بله مسله ده چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خپل دور کې په داسې قتل کې 500 کسانو ته قسمونه ورکړه امام ابو حنیفه هغه فکر او ډیجیټ راوچت کړ ډیجیټ او فکر راوچت کړ چې په قسامه کې 50 قسمونه لازم دي که په یو کس باندې شوبای نو 50 ځله بوله قسم ورکړي او که په لاسو کسانو شوبای نو 15 ځله بوله قسم ورکړي او شافعي صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې دا اصل واقعي مسله وه د واقعي مسله وه لهذا چې څو کسانې نو ما هم له قسمونه بوله ورکړي که لس کسانې لس قسم به وکړي او که شل کسانې شل قسمونه به وکړي خو بهر تقدیر دا د قسامت تصور هغه وی چې د عبدالمطلب قانون کې دا و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي صدق الله ووثق به زما خدای دې توثیق کړی دی د دې ویریفیکیشن یې کړی دی دا قانون به همدغسې وي ایز اټ از نو قسامه دا زمونږ شریعت ته د عبدالمطلب د شریعت نه راغلی دی د عبدالمطلب د فکر نه راغلی دی د عبدالمطلب صاحب د قانون نه راغلی دی یا بله مسله دیت د قتل خطا دیت قتل خطا دیت د قتل خطا په شریعت کې د سلو خان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تپوس وکړه عربونه وی تاسو به څه کول په قتل خطا کې هغه ویجستاني کو حضرت عبدالمطلب په قتل خطا کې دیت او بلډ منی کې خود لس خان سورہ لسو خاندان خلکو لپاره زاجر نو خلکو احتیاط نکو خلکو احتیاط نیگلیجنس شکارو یعنی نیگلیجنس او غفلت سره به دا قسم قتل خطا ډیر کېدل وی هغه دا بلډ منی شلو خان کړ بیا هم خلک نیگلیجنټ بیا یې دیرش کړل رو رو رسول چې سلو خانې برابر کړل خلک بیا لغوندې پنکچوال شو محتاط شو کیرفل شو چې اوس سلو خان به کوم ځای نه پیدا کړي د یو نن سبا څومره قیمت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتي ما تاسو دو شیونه پرېښودي دي که تاسو دې باندې عمل وکړو ګمراه به نه شئ یو د خدای کتاب دویم زما سنت د پیغمبر دیٹ از the source of law as Quran is چې څنګه قرآن د قانون ماخذ دی سنت د رسول پاک تاسو ګورئ ټول امت علما په دې متفق دي چې فنډامنټل سورسز او پریلیمنری سورسز اف اسلامک لا دا ذکر کوي نو وایي الاصول الاساسیه هو القرآن والسنه هو القرآن لږ زور سره هو القرآن والسنه دا پکې نه وایي چې دا قرآن دا اساسي اصل دی او دا سنت ثانوي اصل دی دا پریلیمنری دی دا سیکنډري دی نه وایي الاصول الاساسیه هو القرآن والسنة چې fundamental sources of Islamic law are holy Quran and Sunnah for holy Prophet صلی الله علیه وسلم نو الله تعالی فرمایل چې ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى الله تعالی فرمای چې دا پیغمبر کوم خبره کوي دا وحی د چې الله د تداغه ایحا کړل او وحی دا انګریزي کې په دوه معنی راځي کله په معنا د انسپیریشن او کله په معنا د ریویلیشن نو ریویلیشن چې فرشته راشي او ډایرکټ پیغمبر ته وایي دا الله ویلي دي دا الله ویلي دا الله ویلي دي او انسپیریشن چې د پیغمبر په قلب او دماغ کې الله تعالی پینټریټ کوي د بارنه او پیغمبر داغه تعبیر وکي ایکسپریس کی چې نن د خدای یو حکم داده هغه کې جبرئیل نه راغلی هغه کې فرشته نه راغلی د برنه نیغ په نیغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې سکل کې نه نوتی دی او دماغ کې پرنټ شوی دی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ځبه بیا د هغه تعبیر کړی نو قرآن او سنت دا د مسلمانانو د کامیابی د پاره واحد ذریعہ ده مسلمانانو کامیابی د پاره واحد تو یو سرکل تر نه وته هغه سرکل تا دې کلمې سره خپل کړی دی چې لا اله الا الله محمد نو چې کوم سرکل کې اوسېږي هغه سرکل کې دنه کامیابی وګوري او کنه ته وایي چې دا سرکل وایلیټ کوم او کامیابی وګورم نو دنه you will never be a Muslim or no more be a Muslim یا به ته مسلمان نه چې سرکل دې کوم ځای کراس
دایره دې کوم ځای کراس کړه باونډریز دې کوم ځای کراس کړل اټ مینز چې ته مسلمان پاتې نه شوې د محترم ورونو عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې قرآن او سنت دا واحد شی دی چې په دې باندې د تمام دنیا د مسلمانانو د کامیابی دار و مدار دی او الله تعالی فرمایي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر الله تعالی فرمایي دا یقینی خبره ده کان لکم کانا ما تاسو ته اصول کې یو اصل ویل یو جنرال رول مې جنرال پرنسپل مې درکړو چې کوم ځای الله تعالی د عقیده خبره د ماضی په صيغه کې نو کنفرمیشن مرادي صحیح مرادي کنفرمیشن چې دا خبره دومره یقیني ده لکه پرون چې کمکار شوه دی او په شوی کار کې د شوبې گنجائش نشته نو الله تعالی دلته په صيغه د کان ذکر کوي ماضی سره چې لقد کان لکم قسم دې یقیني خبره ده چې پیغمبر په ذات کې لقد کان لکم فی لږ زور سره وایي فی رسول الله او داسې ونه چې فی عمل رسول الله او فی فعل رسول الله او فی قول رسول الله او فی اشارت رسول الله او فی ایماء رسول الله او فی تلمیح رسول الله او فی تعریض رسول الله چې د پیغمبر تعریض تاسو د پاره ماډل دی د پیغمبر اشاره تاسو د پاره قانون دی د پیغمبر وینا تاسو د پاره قانون دی د پیغمبر فعل او عمل تاسو د پاره قانون دی ذات د پیغمبر خود لقد کان لکم فی رسول د پیغمبر ذات تاسو د پاره قانون دی او چې کله دا و چې د پیغمبر ذات تاسو د پاره قانون دی نو د پیغمبر پاک خلیه ته وګورئ چې د خلیه څنګه ده د پیغمبر پاک خلیه ته وګورئ چې د خلیه څنګه ده دا فرق پکې ځان له جدا دی دا جهادي سنت دی او دا عبادت الکه سنت دی سنت او دا پیغمبر سنت دی بیا د عادي او د عبادت پکې څه فرق دی ته یوازې عابد نه تر پیغمبر عاشق صلی الله علیه وسلم او عاشق چې د معشوق عادي او عبادت نه ګوري د معشوق حرکت ته ګوري چې معشوق څه حرکت کوي نو چې محبوب څه حرکت کوي د لګیایم هغه حرکت پلي ما بل از مرګرو ته وې ما ایمان به صحابه والا پیدا کول غواړي دا امتیازات دا ما جورستانو پیدا کړل ته جورستیکل ټرمز فقهي اصطلاحات یا قانوني اصطلاحات دا شی فرض دی او دا شی واجب دی او دا شی سنت دی او دا شی مستحب دی قسم دې که صحابه بدینه خبر چې دا فرض دی دا واجب دی دا سنت دی دا مستحب دی ځکه دا خو جورستیک ټرمز دی دا فقهاو پیدا کړی دي قوت او ضعف د دلیل څخه کتلی چې شوبه پکې نه و او پیغمبر که سټرس ورکړو انسس کړی و زور ورکړو مونږه پرشرایز کړی دا کار به خامخا کوي نو امام ابو حنیفه سوې دا څه دی فرض دی چې لوګو په دلیل کې معمولی شوبه پیدا شونه ابو حنیفه سوې دا څه دی رحمه الله چې هغه نه کم ترونه امام ابو حنیفه سوې دا څه دی سنت مؤکد دی چې هغه نه کم ترونه رسول امام ابو حنیفه سوې دا څه دی مستحب او ریکمندډ دی او چې هغه نه کم ترونه امام ابو حنیفه دا افضل او مباح دی دا څه دی دا مباح دی افضل دی اختیاري دی کې وېکا کني کې میکوا نو ما دا اصطلاحات صحابو ته د اصطلاحات نو معلوم نه په اصطلاحات باندې لګیاو نه اصول فقه لیکل چې دا پکې فرض دی او دا واجب دی او دا سنت دی او دا مستحب دی ای خو بس پیغمبر ته کتل شي کول هغه کول چې شي کول هغه کول پکې دا پته نه لګول چې دا پکې جی فرض دی خامخا به کو دا واجب دی کله کله به پریدو دا سنت دی کراله غوا په پایو او چې مستحبات دي او پرې او ما تاسو ته مثال درکړم چې سنت او مستحبات پرې خو نو دا داسې لکه د انساني باډي نه سرمنو سوځي او د سرمنو فی نفسه خو دومره اهمیت نشته په بدن کې لکه څنګه د دماغ دی یا د زړه دی یا د کډنی دی د مثانې دی یا د جګر او د لیور دی د سرمنې دومره اهمیت بدن کې نشته څومره اهمیت چې د زړه دی څومره اهمیت چې مال ته ډاکټر نه تاسو کا مې دا سرمن چې اوس وځي سړې په اور اوس وځي په اور باندې اوس وځي اکسیډنټلی او یا په اور باندې ځان اوس وځي د نواز شریف څخه پکې چرای کی اوس کې اکسیډنټلی اوس وځي نو هم سرمن اوس وځي دا او که په زور ځان اوس وځي نو هم سرمن اوس وځي دا نو مې تاسو بیا وایي چې جانور نه هو سکتا دې جوړې نشي نو مې د سرمنې خو دومره اهمیت بدن کې نشته دې مړی جوړې نو هغه د سرمنې فنکشن دار چې دا زخمونه راولي دا څه کوي
دا زخمونه را نو چې سرمن په خپله وسوځي نو په دې کې بیا هغه قوت نه چې دا د بدن زخمونه راولي لږ دا سپټیک کېږي دننه ورننوځي زړه هم ختم کړي دماغ هم ختم کړي کډني هم ختم کړي لیور هم ختم کړي ټول بدن دننه نه بوسیده کې بیړی ورغرکه شي ځکه د سرمنې هغه ریمډي ولا تصور ختم شوی دی نو ما ملګرو ته ووایي ما د دې سنت او د مستحباتو هم دغه تصور دی په شریعت کې چې دا د فرایض او د واجباتو لپاره سرمن ده که دا د وسوځوله ریمډي بیا پاتې کېږي نه بیا ورپسې نمبر د واجباتو د هغې به چوټي کې او بیا ورپسې بل نمبر د فرایضو دی ورپسې به د هغې چوټي کې نو ستاسو خدمت کې مې دوه آیتونه رسلیو الله تعالی فرمایي چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه د پیغمبر ذات تاسو لپاره ماډل دی د پیغمبر ذات د تاسو لپاره ماډل دی دا یو نه چې د پیغمبر قول د پیغمبر عمل نه د پیغمبر ذات وي نو چې کوم شی ستا اختیار کې دن نه اوس رسول پاک صلی الله علیه وسلم سترګې سوره ښایسته وي نو ته ځان له دومره ښکلې سترګې جوړولی شي نو نه پې مکلف چې ستا سترګې د هغه شان ښایسته وي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چهره مبارکه څومره ښایسته وه ته ځان دومره ښایسته کولی شي وایي ته ځان حضرت برا ابن عازب وایي رضی الله تعالی عنه چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم محفل ته رالم د څوارلسمې سپوږمۍ فی لیلة مقمرة د څوارلسمې سپوږمۍ په کامل جوبن کې وه آسمان په ستورو ډکو رسول پاک ته مخامخ کېناستم فکنت انظر مرة الى البدر ومرة الى وجه رسول الله ما بکله یو نظر سپوږمۍ باندې واچو او بل نظر به مې رسول پاک باندې واچو نو په خپله کمپیریزن کوي وای فوالله زما د الله باندې قسم وي لکان ضوء وجهي اضوء من ضوء القمر ليلة البدر د پیغمبر د مخ هغه شواګانې د سپوږمۍ نه ډېرې زیاتې وي د اردو یو شاعر ډېر عجیبه خبره کړې فرمایي چې چاند سے تشبیه دینا چاند سے تشبیه دینا یہ بھی کیا انصاف ہے اس کے منہ پہ شاہیہ اور مدنی کا چہرہ صاف ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ کان ابیض مشربا بالحمر د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چہرہ مبارک دا سرخ و سفید ہوا پیغمبر علیہ السلام چہرہ مبارک دا سرخ و سفید ہوا اور اگر فرمائی کہ انما فقئ فی وجنته الوردان وفي روایت الرمان د پیغمبر علیہ السلام مبارک ننګي به داسې ښکارېدل لکه چا چې د ډکو اوبو انار ولد به دې ځای کې نه جوړ کړی دی یا ولا چا د ګلابو ګل دې ځای کې ایښودلی او د دې وجې نه خو الله تعالی فرمایي چې انه یراک حين تقوم وتقلبك في الساجدين او پیغمبره چې کله ته ودرېږي نو زه ګورې تا ته ګورم الله تعالی ورته پیغمبر ته چې ودرېږي نو زه تا ته ګورم وتقلبك في الساجدين او چې ته په جماعت کې هم ولاړې وتقلبك لا يغررك تقلبهم في البلاد تقلب معنی حرکات کول مومن څه شي مومن حرکات الله تعالی وتقلبك في الساجدين پیغمبره د زرګونو جماعت تا پسې ولاړي خو زما ګوره ټوټلی کنسنټریشن ستا په حرکات دي ته سکے دا د پیغمبر د محبوبیت دلیل دی صلی الله علیه دی وجنه الله تعالی د عمل اضافت د منځ وویستو د قول اضافت د منځ وویستو د فعل اضافت د منځ نیو فرمایل چې لقد کان لکم فی عمل رسول الله بلکې ذات د رسول الله هغه نیغ په نیغه د فی مدخول کې چې لقد کان لکم فی رسول الله د پیغمبر ذات تا د پاره ماډل دی نو چې کله شخصیت سره ستا محبت پیدا شي ذات سره محبت پیدا شي پته ولګي دا چې په جبه سره دي فالو کې به چې لاس څنګه خوځي فالو کې به چې خپې څنګه خوځي فالو کې به چې کپڑے څنګه چولې دي فالو کې به چې پټکې څنګه لګولې دي فالو کې به چې ټوپای څنګه اوس چا د مولا تاج محمد خوښ دي مولا تاج محمد چې چا خوښ دي نا غریب په دې پسې ګرځي چې دغه ټوپای به کم ځای پیدا کم دا د سنت ده دا د سنت د زمانه ټوپای له اوسه په سر کړل اوس کله چا د سره د ذات سره محبت کی نو لہذا رضا ټوپای دا بم ځان لپاره پیدا کړي د پشان سره نو الله تعالی او فرمایي چې ذات پیغمبر سره محبت پیدا کړه دا نو ټول سيزونه دا ذات پسې ور روان دي یا به عمل فالو کې فعل به فالو کې قول به فالو کې حرکت به حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ پر پیغمبر علیہ السلام حرکات ته کتل او ځان سره به نوٹ کول ایون چې پیغمبر علیہ السلام په لار ته کوم ځای به وبوس کړي نو که ابن عمر په غلاره سفر په سخت جمی کې هم کو تند به ورته نه وه هلته به یې وبس کړي وي زما محبوب دې ځای وبس کړي دي
زما پیغمبر دې ځای وبس کړی دي دا هغه بشري تقاضا نه وه چې وړوکی او تسمات کې ابن عمر رضی الله تعالی عنه به اوښې نه کوزېده شپه به وه او که ورځ به وه وې زه رسول پاک سره په دې لاره تلم حضور علیه الصلاة والسلام دې ځای بشري تقاضې ته لاړو دې ته وایي ایمان الله تعالی دې ما او تا ته دغه ایمان نه کې تاسو ټول امین ووایئ نو مونږ اوس کوم موقت سنت چې د هغې جنازه مو ایستې ده او پکې هم فرق پیدا کړی دا عادي سنت دي او دا عبادي سنت دي دا عادي دا مولانا طارق جمیل صاحب راغلی ولته نو بیان کو آداب الخلائق ذکر کول او د سماتې باتروم ته به داسې دی باتروم نه به راوځې داسې او داسې به بیا داسې انداز سره ماتې بیا به داسې وکړي بیا به داسې وکړي نو بیا یې لطیفه وویله یو ځای ما دا بیان کو نه د بیان نه پس راته یو کس وی چې مولانا بیماری جی وی دنیا کہاں پہنچ گئی لوگ ستاروں کی دنیا کی بات کر رہے ہیں اسپیس پہ جا پہنچے ہیں اور آپ لوگ ابھی تک باتھ روموں والی بات کر رہے ہیں باتھ روم کی بات کو آپ لوگوں نے نہیں چھوڑا ملاؤں نے ابھی تک باتھ روم کی بات نہیں چھوڑی مولانا طارق جمیل سے ورتا بلا تعمل ہوئے کہ بھائی میرے آپ نے باتھ روم نہیں چھوڑا اس لیے ہم باتھ روم کی بات نہیں چھوڑتے جس دن آپ نے باتھ روم کی چھٹی کروا دی ہم باتھ روم والی بات کو چھوڑ جائیں گے یعنی کہتا ہوئے چنن نفس بس غول نو کوم نو کبیا مولا تا ته وی چې غول په داسې کې نه بیا بنا روایي خو کته وای چې نه زه به غول کوم دا کونه د غول نه منی کیږي نو بیا به مولا ورته خې چې بیا به دا غول داسې کې او چې توای ته متیاد کوم نو د مولا د موارید به تا ته چې متیاد بیا داسې کې اګه توای چې ما غول متیاد کړی دی نو مولا ورته خې دا بیا وینځ داسې دا ګوته ورته داسې چې تکي او تر आवाज به ته وبس دا تر आवाज به ته وبس ختم کیږي وشي بهترین تنقیه جوړ شي تنقیه هغه زمونږ علاقه کې یو مولوي صاحب هغه چرته په دې فقه کې دا خبره کتلې وه په دې فقه کې دا خبره کتلې وه چې ناسبا وسطاه وی دا منځنی ګوته فقها لیکي ناسبا یعنې دا به داسې بهر رایستي چې کله استنجا کې چې دا خصف راشي نو هغه به یې دا ګوته به داسې کې ما ورته خدای له خوار که دا ته څه کې خلک په بل عذاب اړئ دا به په بل غذاب وراړئ نو بهر تقدیر چې اوس څو پورې مونږ دغه کارونه کوو نو دغه پیغمبر والا طریقې به خپلو الله تعالی تاسو له ډېر خیر درکړي کوم دویم آیت کې مې لوستلو الله تعالی فرمایي چې وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله الله تعالی فرمایي وما آتاکم الرسول آتا او اعطا دا دواړه لفظاً معنا یو دي وما آتاکم الرسول او کلمه د ما دا کوم موصول دی دا موصول عام دی دا ابو ذر کوئی دا موصول عام دی وما آتاکم الرسول جمله هغه څیزونه چې پیغمبر درکړي دي پرېږده پکې عادي او عبادي فخذوه دا مضبوطیا سره ونیسه وما نهاکم عنه فانتهوا پیغمبر چې کوم نه منع کړي هغې نه منع شه او الله تعالی ورپسې رستو فرمایي چې خبردار زما او د پیغمبر په خبره کې فرق ونه کړي ویریدون ان یفرقوا بین الله ورسوله اولئک ورپسې وایي ویریدون ان یفرقوا بین الله ورسوله تاسو کې افزان نشته ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا الله تعالی فرمای چې ډیر د خرزه مناغلي چې ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله چې هغه وایي دا قرآن کې دي کدا حدیث کې دي د دې میس کې الله تعالی وایي هغه ډسټینکشن کوي امتیاز کوي چې که قرآن کې دي ټیک ده که حدیث کې دي پته نه لګي که حدیث کې دي بیا پته نه لګي الله تعالی فرمایي چې چا دغه کار وکړو او وایي چې قرآن والا خبره خو تسلیم ده خو دا حدیث والا خبره سنت والا خبره پیغمبر والا خبره پته نه ته چا څنګه کړی ده ان لله ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا الله تعالی فرمایي د قرآن نو فالو کوي دا د قرآن او سنت په میس کې ځان له خپل اکسس پیدا کوي د گمراهۍ طرف ته روان دي د دې وجه نه الله وي چې وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله او الله تعالی فرمایي چې ما نه ګورې ویریږه زه به تپوس کوم چې پیغمبر څه شی درکړو دا دې فالو کړو پیغمبر د کوم شي نه منع کړی دین یقینا منع شوی او کوم حدیث چې مستاز خدمت کې لوستلو رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الحلال بین والحرام بین حلال
کلیر دي حرام کلیر دي وبینهما امور مشتبهات خود دواړو میس کې څه ډاوټفل سیزونه دي مشتبه سیزونه دي چې لا تر اوسه په سړی کلیر نه دی چې دا به حلال وي او که حرام وي نو تبه سکے لا يعلمهن كثير من الناس ډیر خلق داغه مشتبهات او امتیاز نشي چې حلال دي او که حرام دي اوس رسول پاک فرمایي چې فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه چې چا ځان د مشتبه کارونه وسات ډاوټ والا شبهه والا شی نه ځان وسات نبی کریم علیه السلام فرمایي فقد استبرأ لدينه وعرضه د خپل عزت او دین دواړه محفوظ کړ بل عزت او دین دواړه محفوظ ورسواکیږي منه دین محفوظ دی ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام او حضور علیه السلام وایي که مشتبه شی کې ورپرې وته ورپسې دویم سټپ هغه د حرامو دی